محمود غزنوی رحمت الله علیه عظیم فاتح په دنیا باندې تیر شوی دی دا علاقې فتح کړي محمود غزنوی رحمت الله علیه وی ناس قوما یو سوچ په می کو یو سو خبرو ډیر زیات خپه کولم ما چې د خبرو تحقیق ما ته سوق وکي نمبر 1 خبره دا زما پلار سبکتگین ما به دغه تصویر ته قتل ما به شیشه کې خپل شکل سه کو زما شکل د خپل پلار سبکتگین نه هغه بالکل مختلفو د سوچ باندې مولوی صاحب د سوچ د شکوک شبهات مطابق خبره وکړي د شکوک با ز پریشان کولم چې زره خپل پلار حلالي بچیما او که زره پلار نه حلالي نیم پیدا شوه زجر ته حرامي پیدا ما زکه زما شکل خو د پلار په شان دی نه د خبره ډیر زیات پریشان کولم او دویم د خبره پریشان کولم چې د قیامت په ورځ باندې با رب ته څنګه مخامخ کېږم د قیامت په ورځ باندې الته خو د دنیا نه خلک ځان له رڼاګانې وړي الته خو به تیاري چې زما مخې ته به رڼایي او کنی او دریم خبرې زه سخت پریشانه کولم چې دا علما کینی د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث بیانې چې العلماء ورثة الانبیاء دا علما د انبیا وارثان دي د وارث خو ډېره زیاته لویه درجه یره دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحیح روایت دی دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی روایت دی او کدی علماء پر خلکو کې خپل عزت د بڑاوالو د پاره ځان منګړت رواج جوړ کړي لري د دریو خبرو ډیر عمر د پاره چې کم دینو پریشان کړو ما یو پیر روانیم دا طالب علم په الله ډیر زیات ګران دی دا عالم په الله باندې ډیر زیات ګران دی د شپې رواني محمود غزنوی وای زمانه غیر چا پیرا زما لخر رواني دي زما مخ کې په یو اسبان شمدان دی لار کې رڼا جوړ کړي را منګ وکتل یو ځای کې طالب علم ناشته سپوږمۍ پر رڼا باندې خپل کتاب ګوري سرخ کته کړي دا پته ورته هم نه لګي زما په خوا باندې محمود غزنوی تیر شو من چې کله ور واختو ما خپل یو خادم او کرته وې سپوږمۍ د مونږ لار اینو دا شمدان والا دغه طالب علم ته کېدو دا طالب علم خپل کتاب پرنا کې وګوري مونږ شمدان ویوړ هغه طالب علم ته مونږ مخ کې کېښودو هغه طالب علم سر راوچت کو رڼا ته خپل کتاب ګوري زرالم خپل بسترې ته کله چې وده شوم دا الله رسول په خوب کې راغی د نبی علیه الصلاۃ والسلام زیارت الله چې کم دینو زما را نصیب کړ د طالب علم خدمت یې کړی ذکر علماء و طلباء دا په مخ د ځمکې باندې د اسمان ستوري دي دا په مخ د ځمکې باندې د ځمکې زینت او رونق دی دا په مخ د ځمکې باندې داسې ګلونه دي لکه یو باغ چې په ګلونو باندې مزیني د دنیا یو لوی معبر چې د خوبونو تعبیر به ایسته هغه معبر ته یو پیری او کس راغی هغه نه تپوس کوي چې ما بیګا خوب لیدلی دی خوب مې دا لیدلی دی چې زینم په خوب کې یو ونه ده او په هغې کې ګلونه لګېدلي دي یو مارغه راغی او د هغې ونې نه ګلونه شوکې او ښکته یې غورځوي دی تک زیړ شو ویرېد هغه سایل تپوس کوي ولې وی خوب کې ګلونه لیدل دا علما لیدل دي تا چې ولیدل چې مارغه ښکته چې کم دی نو دا ګلونه راغورځوي د دنیا نه څه علماو تلو والا دی یو څو ورځې پس چې کم دی نو په خپله باندې ابن سیرین رحمت الله علیه په خپله باندې وفات شو او یو ډېر لوی عالم د هغه ملګری هغه هم چې کم دی نو وفات شو په مخ د ځمکې باندې دا علما ګلونه دي په دې وجه محمود غزنوي وایي شمدان مې ورکړ رالم خپل بسترې ته وده شوم نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب کې راغی رسول الله مبارک مخامخ ودرېده زما چې په زندګۍ باندې درې خبرې وې هغه دریو خبرو زه ډېر زیات پریشانه کړی وم د هغه دریو خبرو حل نبی علیه الصلاۃ والسلام راویسته رسول الله مبارک ما ته وفرمیل اے محمود غزنوی اے د سبکتگین بچیا ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خولې نه خپل تصدیق وکړه چې زه پلار حلالي بچی ما چې کم تصویر کې هغه اختلاف موندو دا اوس یو زه چې کم دی نو حلالي بچی ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مسله حل کړه اے محمود غزنوی د سبکتگین بچیا زما دویمه مسله نبی علیه الصلاۃ والسلام حل کړه د قیامت په ورځ باندې به الله ستا لارې هم داسې رڼا کړي زما دویمه مسله حل شوه چې په هغه تیارو کې به ما ته رڼاګانې یو کنی زما دریمه مسله رسول الله مبارک حل کړه اے د سبکتگین بچیا د قیامت په ورځ به الله ستا لارې داسې رڼا کړي لکه څنګه چې زما د وارث کتاب رڼا کړی ما دریمه مسله نبی علیه الصلاۃ والسلام حل کړه چې واقعي د عالم او طالب علم دا د الله د نبی وارث دی رسول الله مبارک
ډېر زیات لوی درجې د علماو طلباو له ورکړي دي. نو دا د الله تعالی په تاسو باندې نعمت ته مولوي صاحب درکړی دی. آینده درس کې د دنه فایده والی. او بیا علما په مخ د ځمکې باندې هغه خلک دی چې په انسانانو بلکې مسلمانانو کې څوک دا نشي ویلی چې زما عالم ته ضرورت نشته. یو سړی به ماهر وي، ته په څه کې ماهر یې؟ زه باغوان یم، باغونه ډېر زیات په مهارت سره کوم. زه هم که ته ډېر زیات لوی باغوان یې د جهانګیر مولوي صاحب نه بغیر بیا ستا باغواني هم سر ته نشي رسېدی، ته به باغ ولګې. دا مسله به تا ته څوک ښایي چې د شل تالانو دا باغ په کم وخت کې خرڅول جایز دي؟ دا به هم درته دی ښایي. تا ته به دا مسله څوک ښایي چې د دې باغ نه به څومره عشر لرکې؟ دا مسله به تا ته څوک ښایي چې په کم دور کې ستا دا باغ خرڅول روا دي؟ دا مسلې به تاسو ته څوک ښایي؟ پته ولګېده که ته زمیندار یې د دې عالم نه بغیر اونیسې، که ته وایې زه ډاکټر یم زما عالم ته څه ضرورت دی؟ زه هم په مخ د ځمکې یو مسلمان دا دعوه نشي کولی چې عالم ته زما ضرورت نشته، زه د عالم نه مستغني یم. که ته ډاکټر یې ته به دغه کې ډېر زیات ماهر یې، تا ته به دا مسله څوک ښایي چې ته د کم مریض علاج کولی شي، د کم نشي کولی. شریعت تا ته د کمو اندامونو د کتلو اجازت درکوي، د کمو درته نه درکوي. شریعت چې کوم دی تا ته د کمو دوایانو د استعمال اجازت درکوي، د کمو نه درکوي. کم علاج ستا دپاره شریعت جایز کړی دی، کم علاج ستا دپاره ناجایز کړی دی. پته ولګېده د عالم نه بغیر اونیسې. که ته چېرته کې یو بهترین ډریور یې، تا ته به دا مسله څوک ښایي؟ ته په سفر باندې روان یې، ته به پوره مونځ کله کې، ته به صفرانه مونځ کله کې، تا ته به دا عالم ښایي. پته ولګېده که ته ډېر زیات لوی ماهر یې، د دې عالم نه بغیر نیمګړی تر دې پورې یو څوک دا ثبوت نشي پیش کولی چې زما عالم ته ضرورت نشته. او بیا دنیا خو لا پرېږدوه، آخرت کې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی. رسول الله مبارک وفرمیل جنتیان به جنت ته لاړ شي. الله به دې جنتیانو ته وفرمایي زما نه څه غواړئ وغواړئ. دیو به غواړي څه چې ذهن کې راځي هغه به غواړي. بیا به الله وفرمایي وغواړئ. دیو به وایي ربه داسې څه شته نه چې موږ یې وغواړو، نعمتونه یې ټول راکړي. الله به وفرمایي وغواړئ. دیو به بیا سوچ وکړي، بیا به د رب نه وغواړي. بیا به الله وفرمایي وغواړئ. رب داسې څه پاتې نه دي. الله به وفرمایي اصل نعمت تاسو هېر کړی دی، اصل نعمت خو تاسو ته میلاو نه دی. دیو به وایي ربه موږ ته خو هر قسمه نعمتونه میلاو دي. الله به وفرمایي لاړ شئ د علماو نه تپوس وکئ، علماو نه تپوس وکئ چې موږ ته دا نعمتونه میلاو دي، کم نعمت دی چې موږ ته نه دی میلاو. پته ولګېده دنیا کې خو ته نیمګړی د عالم نه بغیر، جنت ته چې لاړ شې جنت ته هلته هم د عالم نه بغیر نیمګړی، هلته هم عالم ستا خیرخوا دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خلک به راشي خپلو علماو پسې، تاسو به راشئ جهانګیر مولوي صاحب پسې. مولوي صاحب موږ خو درس کې تا موږ ته خبرې کړې خو زموږ نه هېرې دي، دا راته ووایه چې کم نعمت داسې دی. نو هغه به ورته وفرمایي تاسو له الله خپل دیدار درکړی دی او که نه دی درکړی؟ هغه به چېرې الله خو خپل دیدار نه یې راکړی. عالم به ورته وفرمایي بیا تاسو له کم نعمت حاصل دی چې الله خپل دیدار نه یې درکړی؟ دومره لوی نعمت د هغې نه تاسو محرومه او تاسو د اوسه پورې د رب نه نه دی غوښتلی. دیو چې راشي د خپلو علماو نه ربا لوی نعمت واقع ده مونږ یې کړو چې هغه ستا دیدار دی، رب خپل دیدار راکړي، الله به خپل دیدار ورکړي. په دې وجه د علماو نه بغیر هلته مونږ نیمګړي یو. په دې وجه دا علما د خپل سر تاجونه وګڼو، دا طلبا د خپل سر تاجونه وګڼو. دا دینی مدرسې په خدای قسم کړه دې حقیقت مونږ ته معلوم شو. دا طلبا مونږ پر خپل سر باندې ګرځو، مونږ پر خپل سترګو باندې یو خبره ولیده، مونږ دا ویلی شو چې زمونږ سترګو دوکه خوړلې ده. خو نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم حدیث فرمایلی هغه دروغ کیدی شي؟ چرته هم دروغ نشي کېدی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی. د خپل علماو نه تپوس وکئ. د رسول الله مبارک روایت دی چې د دې طالب علم د خپو د لاندې نه د رحمت فرشتې خپلې وزرې غوړئ. مونږ که وزرې نه یو نه مونږ وایو د الله رسول فرمایلي زمونږ سترګې دوکه خوړی شي. د رسول الله مبارک خبره کې چې کوم دی نو دا دروغ نشي راتلی. د دې طالب علم د خپو د لاندې نه د رحمت فرشتو وزرې غوړولي دي. وستاسو دا وایي که دا مدرسه نه وې د رحمت فرشتې به دلته راغلې وې، دا طلبا به نه و. دا خو د دې مدرسې احسان په ځان ومنئ، د دې علماو احسان ومنئ، د دې طلباو احسان ومنئ چې ستاسو کلي ته یې د رحمت فرشتې راوستي دي. او بیا ستا پرې کوڅه کې
درې درو دیوار سره دا طالب علم لګېدلی د رحمت فرشتو د هغو سره خپلې وزرې پړقولي د هغو سره خپل جسم چې کوم دی نو خوځولی دا طالب علم ماشوم دی دی د لارې نه ودانګي ستا پټي ته کله کله موږ طالب وزغلو په ګټو یې ولو مدرسې ته راشو استاد سره چې کوم دی کنزل وکړو خیري وکړو موږ دا وایو منګه وای نن خو دې پټي ته ټوک خو بیا د پاره بر خپې ماتي کم ولې مونږ ته حقیقت نه معلوم چې ردې طالبینو خپې خو تماته د ستا باغ ته در کوشو باغ باغ کې د الله د رحمت فرشتي ګرځولې دي دې طالب علم ته وایا نن خو په پوله لاړې سوار دې فصل په منځ کې ځه سوار غنمو په منځ کې ځه ځکه د رحمت فرشتي دې هلته ګرځولې دي دا طالب علم ماشوم دې په سخته ګرمۍ کې تږی شوی دی مدرسې نه وستا کور ته درغې مال رفرید نه یخې اوبه راکړه دا ورته مو وایه داسې هوټل خو نه دی نن خو اوبه وڅښه خو سبا بیا رانشې دغه طالب علم په تندي باندې ښکل کا ای طالب علمه په ما ډېر لوی احسان وکړه زما کور ته دې دننه د رحمت فرشتې راوستې زما کور دې برکتی کا دغه طالب علم ستا دکان ته درغې د رحمت فرشتي ستا دکان ته دروستې اے طالب علم زما لپاره لوی محسن زما ترې دکان ته د رحمت فرشتي راوستې نن ستا په کوڅه کې دا مدرسه را نن ستا په جومات کې دا مدرسه را دا علما ستا پرې محله کې اوسېږي د دنه طلبا چاپېره تاویږي د دې طالب علم په سر باندې لاس راکاږه دا طالب علم د ځان سر راجوخ کا اے طالب علم زما حبیب فرمایلی دي هغې باندې زما 100% اعتماد دی ستا د خپو د لاندې د رحمت فرشتې دي راجوخ شه زما سره اغیارو ستا په ذهن کې دا خبره اچولې ده چې دا عالم ستا بدخوار دا طالب علم ستا بدخوار دا طالب علم د مخې نه لر کا دا طالب علم د ځان نه لر کا نه د رسول الله مبارک خبره ومنه دا طالب علم ځان ته راجوخ که چې ستا سره د رحمت فرشتې دي چې زما جسم منور کا نن که تا ته پته ولګېدې چې را الله تعالی څومره لوی نعمت دی دا طالب ته بتاوي زما پر سر باندې خپېږدا راشه زما پر اوږه باندې چې کم دی نو کېږده ځکه ستا سره د الله د رحمت فرشتې دي نو تاسو لپاره دا علما څومره خیر خواهان دي نن که زه دا ویم د دې ختم په موقع باندې د الله د رحمت فرشتې ښکته راګوزېږي ستاسو دې محلې ته د رحمت فرشتې چې راګوزې کړې د دې عالم په وجه باندې نن که دا طلبا دلته سبق وایي نن که دا سپین ږیرې د قرآن په علومو سره منور شول دا د دې عالم چې کوم دی نو دا برکت دی په دې وجه به انشاءالله آینده چې درس شروع کېږي پابندۍ باندې به ټول کېنو خصوصا دا خو ټول بوډاګان مشران ناسو اکثر مونږ هم ترجمه کوو نو دا مشران چې ناست په ځیرمان په شان صرف تعلیم ورته کوو او مونږ دا چغې وباسو چې دا ایجوکیټډ طبقه راشئ دا تعلیم یافته راشئ چې مونږ ستاسو په ژبه کې تاسو ته قرآن بیان کو په الله قسم ډېر خوند کوي نو دا تعلیم یافته طبقه بیا کله سبا نه د بلې ورځ نه دا درس چې کله شروع شو ځان بړون نه پاتې کوئ دا الله تعالی هر یو علاقې ته دا علما ورکوي دا د الله تعالی رحمت هم او د الله امتحان هم ګورئ تاسو د دې علماو کتابونه وګورئ کتابونو باندې به له پاس سره مصنف نوم لیکلی بخاري سمرقندي هلته علما الله پیدا کړو زمونږ د علاقو خلک په هلته تلل او بیا هغه ځای کې چې د علماو توهین خلکو شروع کړو الله جامعة الازهر مصر ته علوم منتقل کړل الله دیوبند ته منتقل کړل د مصر نه هلته چې خلکو توهین شروع کړو الله پاکستان ته منتقل کړل الله ستاسو توتانې باندې ته مدرسې راوستې ستاسو دې محلې ته الله علما او طلبا راوستل علوم یې دلته را منتقل کړل که چېرته کې مونږ دا علما د خپل سر تاجونه وګڼل دا نعمت په ګورې دلته کې باقي که چېرته کې مونږ د دې توهین شروع کړو دا نعمت په الله والی بل طرف ته وی منتقل کی انشاءالله د دې نعمت ناشکري به نه کوو دا علما به خپل سر تاجونه ګڼو دا اغیارو په حق کې به ها نه میلاو اغیار خو چې دا ستا لوی دشمن دی او دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ زه اخرنۍ خبره کوم شاید تاسو ستړي شوې خبر راولډومه اغیار پر دې خبره باندې پوهري چې کوم ځای عالم موجودي هلته به طلبا موجودي اغیار پر دې خبره پوهېږي کوم ځای چې طلبا موجودي هلته د الله د رحمت فرشتې موجودي او کوم ځای چې د الله د رحمت فرشتې موجودي هلته کې مسلمان په تنزل باندې نه مسلمان په ترقۍ باندې د دې وجې نه د اغیارو د ټولو نه لوی مشن دا دی چې دا عالم د مخې نه لر کا دا مدرسه د مخې نه لر کا او د هغې ما څو تقریرونه کې خبره وکړه یو 3 کاله مخکې افغانستان قندوز کې د افغانیانو په مدرسه کې دستربندي وه او بیا د افغانیانو دستربندي مخکې ما
جانګيري کې بیان کو جانګيري کې را خټک دي او د خټکو ودونه ډیر زیات مسي نه هغه خټکو تماوي تاسو ودونه چې د میاشتې نه مخکې تاسو غوبل جوړ کړئ خو بیا تاسو پسونو ودونه د افغانیانو په یو یو دستربندي باندې قربان افغانیانو عجیبه دستربندي سنبال کړي گاڑی ماشومان په سراوستي ډیر په دوم دام سره دستربندي قندوز کې او 3 کال مخکې مدرسه کې دستربندي را او ماشومان له داسې سټیج باندې زینه جوړ کړی دي ماشومان ناس دی په سټیج باندې د قران حافظان جوړېدل او زموږ د علماء او طلباء ته پتره چې د قران حافظ جوړېږي د دې لپاره څومره مشقتي پرې جمع کې زمنګ مدرسو کې سار وختي ماشومان لګیای سار وختي پاسې په یخو بو باندې او دسو کې قران تناسي د دې ټیم ناسي د شپې نه وخت پورې ناسي خو ورزي داسې غریب ټاله وهي بیا ځان را بیدار کې مخ وینځي او سوال بزا استاد ته رکوع او سبقي به او منزل به او دا ډېر مشکل کار دی او بیا عالم او د طالب علم چې کله د سربندي د ډېر زیات خوشاليږي د علماء چې کله د سربندي سو میاشتو نه مخکې ځان له کپړې اله پټکي اله او مرګري چې کمنو خبره وا کاډونه چاپ کوا د علمي سفر چې خدمت ډېر زیات خوشاله قندوز مدرسه کې داسې محفل دی لکه تاسو چې ناسي او طلبا دا د قران په علوم سره منور شل پټکی وهالي د خپل افغانانو پټکی خو بیا درانه پټکی ضرور خوان کوي مدرسه کې ناس دي طلبا یو بل ته خبري کوي یو وای ز 3 کال پس پکور ته زم د قران حافظ به جوړېږم بل وای زما سلورم کال له سلور کال پس کور ته زم خوشاليږي نن بکور ته زما یو بل مور او نیا سره ملاقات کوم بل قران حافظ جوړ شه زما او بیا تاسو اخبارونه کتلیو سوشل میډیا یو رونق جوړ شو چې ناصافه د انسانیت دشمن د امریکای یو طیاره پاسیرا او لاړه پندال کې خلک موجود دي هغه ته سنوي لاړه سټیج طرف ته متوجه شو او هغه نوراني چهره چې مخونه بلیدل په الله قسم تصویران تاسو په نټونو باندې لیدلو لول درنې شملې د قران نوراني طلبا هغه طرف ته هغه تیار متوجه شو لږ سات مخکې هغه یو بل نذیر ورکول زبکور تزم د قران حافظ بزم زبکور تزما د مور او نیاسر مدرسې سلور کاله پس میلاویګه ملاقات پکوما دا هغه نوراني چهره پینو باندې ولړل شي دا پټکی چې کم دینو والوتل او یو رور دی هغه چې خبره لیکي هغه زما رور ډیر وخت پس کور تراغه د قران حافظ جوړو زدیاړې لتلو ما رور زما مور ته یو پیغام پرې خو دی چې کله زما رور راغې ورته وې چې ما ځان کپڑے د سربندې له جوړې کړې دي خو زما سره له یو پټکې پورز د سربندې راوړي مال به یو جوړ سپلې راوړي او د شړشمو تیل به راوړي چې خپل یخته غړکم هغه رور وې چې ما خام کور تراله مور را تراسي وې رور دی راغلو د سربندې پورز باندې زلاړم سار وختي دکان ته ورالم ما خپل رور خپل پیزار واغستل ما سر له پټکې واغستو ما یختول له شړشمو تیل واغستل خو ما ترا پته نو اغیار بدا تیل زما پلاس کې پریدي زما ضرور سر بال وځي ما ترا پته نو دا پټکې به زما پلاس کې باقی پاتې شي اغیار به زما ضرور سر د جسم نال وځي ما ترا پته نو اغیار بدا سپلې زما پلاس کې پریدي زما ضرور خپېبا هغه په دغه تیارې سره ال وځي زلاړ ما پټکې او ماغس زلاړ ما تیل ماغستو زلاړ ما رور د سپلې ماغسته زله مدرسې نه پس فاصله باندې ما خوشاله ضرور دستر باندې میرا ما وقت الامبولانس روان دي زما زړه کې ترک شو زلاړم مدرسې ته ورسېرم غوغاله خلق وخره غونډې په بوجه کې زور عالم د خبر روډ تفشیش کوما د روډ کمرې ته ورالم چا په اشاره سره وستارول التپروته زچور عالم زما لاس کې سپلې هم دي زما لاس کې پټکې هم دي زما لاس کې شړشمو تیل هم دي زچور عالم زما روډ چا پورته کړلې بستر باندې سملولې لپاسي به صادر ولا چولې ما په صادر د پاس رويني هغه چا په ولیدل زما زړه ترک وکاو زلاړم د روډ د مخ نه ما صادر لرکو هغه سر چې زما روز زمانه مطالبه پټکی کړي و هغه سر نیم اغیار ول وزولې هغه وختل چې زما رور د تیل مطالبه کړي و هغه وخت اغیار ول وزولې ما دا سپلې پاتې دي زبر خبر رور د مړ لاشتا پمړې باندې را سپلې پخپو کوم
ما چې د رور نه مکمل صادر لرکو پرې زنګونانو کې دواړه خپې الوتې وې ما د رور نیمګړی لاش په اوږه باندې راواچو ما ربا تا د خپل حافظ قرآن دپاره زما پیسې ولې قبولې نه کړې ربه دا خو زما د خولې ثمره وه دا خو حرامې نه وې دا خو ما دیاړې کړې وه ربه تا د خپل حافظ قرآن دپاره زما هغه پیسې ولې قبولې نه کړې ربه پټکی به دې قبول کړو ربه دا یختو دپاره به دې تیل قبول کړو ربه سپلی به قبول کړي هغه دریوان سيزونه ما یو لاس کې نیولې دي بل ترخ کې ما خپل رور لاش ولیو ما مسلمانانو اغیارو ته پته لري چې کم ځای عالمي هلته د قرآن درسي کم ځای چې د قرآن درسي هلته طلبای کم ځای کې چې طلبای هلته د الله نوراني فرشتې کم ځای چې نوراني فرشتې هلته مسلمان په تنزل نه په ترقۍ باندې انشاءالله موږ اغیارو ته راوایو اغیارو تکړه شئ زما یو بچی شهید کا انشاءالله زما شپږ بچی دي زه به درې د هغې نه د قرآن حافظان جوړوم ته زما یو مدرسه مسماره کړه انشاءالله زه به کلي په کلي کوڅه په کوڅه باندې مدرسې جوړوم انشاءالله دا دین به په ترقۍ دا قرآن به په ترقۍ انشاءالله ته به په تنزل باندې نه د اغیارو سره په ها کې ها نه میلاو دا علما به د خپل سر تاجونه ګړو او اغیارو پرې باندې هم بس سوال یې ونه کړ هغه شته غمونه زمونږ ساړه نه و چې تاسې یو میاشت دوه مخکې پیښور کې بیا ولیدل د قرآن درس ختم شو د حدیث درس شروع دی د مشکات شریف او بیا دغه نوراني طلبا د وړې دورې طلبا چې هغه علمي سفر یې په ختمېدو باندې دی رخصتېږي به کاله مور و پلار یې په انتظار دي چې بچی مې د قاعدې نه کېنولی درې څلور کاله کې ناظره وې قاعده وې درې څلور کې حفظ وکړو دوو کې تجوید وکړه او راغی علمي سفر اخرني کال نه راغی هغه ظالمانو هغه طلبا هم والوځول او تاسو بیا د سوشل میډیا په ذریعې سره لیدلی دي د هغو د پټکو دپاره د هغو پټکي چې کوم دی د هغو د سر د مزغو او د هډوکو دپاره کڅوړې جوړې وې که نه وې پټکو کې دننه چې کوم دی نو هډوکي وو خیر موږ ربه په دې باندې رضا یو ستا د دین دپاره موږ قرباني به ورکوو انشاءالله موږ خپلې زندګۍ وقف کړي دي ربه دا خلک چې دا علما تا د هغو دپاره خیرخوا پیدا کړي ربه دا خلک پوهېږي نه په خپله خیرخواهي باندې نه دا خبره مې کوله دا علما د سر تاجونه وګڼئ دا درس به انشاءالله د دې نه اخوا بیا کامیابو دا څومره تعلیم یافته طبقه چې د دا به ورته انشاءالله کېنو دا زمیندار خلک ماسخوتن ټیم دی ماسخوتن په ټیم باندې خو د چا څه کارونه نه دکاندار هم راغلی زمیندار هم کور ته راغلی استاذ هم راغلی هر کس راغلی انشاءالله دا قرآن به زده کوو په دې قرآن به ځان پویو دې به انشاءالله عملی شکل چې کوم دی نو دا به ورکوو انشاءالله په دې علاقو کې به دا مدرسې هم قایمي دا علما به هم قایمي الله دې د دې علماو د سر دا سوري همیشه دپاره زموږ استازو په سرونو باندې ساتي الله دې د طلباو دا درسونه همیشه دپاره دلته کې قایم او دایم ساتي الله پاک دې د دې قال الله او قال رسول دا نداګانې همیشه دپاره دلته قایم او دایم ساتي ډېر ټیم وشو انشاءالله تاسو چې کوم دی نو ستړي شي به ومې زه انشاءالله په دغې یو څو خبرو باندې هغه ستاسو نه اجازت غواړم الله دې پر یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.